په قرآن مجید کې یو دو آیتونه داسې دي چې هغه انسان د فقیر نه بادشاه کوي. یو سړی فقیر وي او دغه فقیر دغه دو آیتونه ووایي، الله پاک به بادشاه کوي. امام جعفر صادق رحمه الله نه چا تپوس وکړو د دو آیتونو متعلق دا راته ووایه د دو آیتونو څه کمالات دي. هغه ورته ووایي چې فقیر هم دا وظیفه وکړي الله پاک به مالدار وي. پتا باندې څونه مشکلات حاجات دي او دا وظیفه وکړه الله پاک به ټول حاجات ستاره پوره کړي. حدیث مبارک دی ابو دردر رضی الله تعالی عنہ فرمای چې کوم سړی دا وظیفه کوي ساره ماهم و پیری وي الله پاک ور انسان ټول حاجات دا پوره کړي. څونه مصائب دي څونه مشکلات دي الله پاک ور ټول مشکلات دا ختم کړي. یو ورور دا وی چې دا وظیفه د 200 کالونو کومه وزړم به ډیر زیات غریب ما اوس الله پاک ډیر زیات مالدار کړي ما نو وظیفه کمال ده. کوشش وکړئ ځانم په دې وظیفه باندې با کمال کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د داس ذات په نوم باندې چې ځمکې اسمانونه جنتونه جهنمونه دا وانه کائنات پیدا کړي دي او درود په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې د هغه په آل باندې او په ټول صحابه کرام باندې. محترمون چې کوم زموږ وظیفه ده دا وظیفه ډیره زیاته کمال وظیفه ده. داسې وظیفه ده چې دې وظیفې ثاني محترمو دا نشته دی. کوم سړی وایي الله پاک دې زما ټول حاجات دا پوره کړي دا وظیفه لري وکړي. ځکه چې ابو دردر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کوم سړی ساره ماهم د آیتونه وایي فرمایي چې الله پاک دې انسان ټول حاجات پوره کړي او الله پاک دې انسان ټول مشکلات دا به آسان کړي. د کمال وظیفه را کوشش کول پکار چې خپل حکومت ګرو سره هم شیر کو. امام جعفر صادق رحمه الله نے چاہتا پوسو کو ذرا تو آیا تیرے دو آیتون متعلق ساسا خیال لے اغا تو پرمائل کو دا دو آیتون فقیر موئی بکار چوتوی رکھی گی حقی موئی اللہ پاک با فقیر مالدار رکھی. دون زبردست و دون اغلا وظیفه را کدا وظیفه د روزگار د پاره وکړه شي الله پاک به انسان نه بهترین اعلی روزگار ورکړي. کچرته دا وظیفه د نوکرۍ د پاره وکړه شي الله پاک بول په خولي ځکه نوکری ورکړي. ولی زګ چې په دې آیاتونو مبارکو کې د دوانو جهانو سردار صفت پکې الله پاک کړی دی او په کوم آیاتونو کې د دوانو جهانو سردار صفت وي الله پاک ولازمن محترمو د انسان نه ټول حاجتونه پوره کوي. چې کوم سړی د الله پاک د محبوب دغه صفاتونه بار بار وایي کومنګ دا وظیفه کو په اخلاص باندې په صدق باندې ان شاء الله العزیز الله پاک به زموږ استاد ټول مشکلات دا حل کړي. یاد ساتئ چې د مشکلاتو حل دا محترمو دا په یقین باندې ده. کله موږ یقین په دې وظیفه باندې وکړو الله پاک به زموږ ټول حاجتونه دا پوره کړي. نظر وظیفه طرف ته آیاتونه داسې دي لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. دا دو آیتونه چې فقیر مو الله پاک مالدار کوي دومره زبردست دومره اعلی آیاتونه دي. جاسونه حاجات وي مشکلات وي جاسونه پریشانی وي چا باندې څومره آفات وي د هغې نه د بچاوي لپاره د آیاتونه دی وي الله پاک به هر قسمه تکلیف نه بچ ساتي. څومره چا حاجتونه وي خواهشات وي او دا وظیفه کوي ان شاء الله العزیز الله پاک په ټول خواهشات دا بل پوره کوي. نو کوشش کول پکار د محترمو چې دا وظیفه په خپل مکو او دا غرنګي مرګرو سره هم شیر کو. یاد ساتئ چې دا وظیفه به سار ماهام و پیره کې و پیره سار و پیره ماهام مخکې وروسته د هغې نه 11 پیرې درود ابراهیمي ان شاء الله العزیز ان شاء الله الله پاک به زموږ استاد ټول حاجتونه دا پوره کړي او الله پاک به موږ تاسو ټول ډیر زیاته مال او دولت راکړي. الله پاک مو خوشاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.